السلام علیکم قدرمندو نن یو غټه فیصله د 9 مئی کیسونو حواله سره سناو شوې ده او دا فیصله ایکسپیکټډ وا یعنی د دې توقع بالکل چې دغه شانتي بدا سناویږي او چې کوم د پی ټی آی لیډرشپ ته یعنی ډاکټر یاسمین راشد سرا محمود الرشید اجاز چودھری یا سابق گورنر سرفراز چې کوم دی دغه تدا سزاګانې لس کاله سزا سناو شوې ده او شاه محمود قریشي چې کوم دی هغه بری شوی دی په دې سزاګانو کې او ډاکټر یاسمین راشد چې کوم دی چې دغه عمر د 70 کالونو زیات دی هغه ته هم لس کاله سزا سناو شوې ده او دا هغه ډاکټر دا یا هغه وزیر وفاقي صوبایي وزیر صحت چې هغه نواز شریف ته اجازه ورکړو د صحت معاملې کې لیکن دا په خپل د کینسر مریض ده بیمار ده او دا اوس په جیل کې پرته ده د 70 کالونو زیات د دې عمر دی خو چې کوم بادشاه دی هغه جیل کې بند کړی ده او د بادشاه دا سوچ ته چې زه ټول عمر دغه شانتي بادشاہت کوم زمانه و تپوس والا څوک نه خدا د چې کوم دی اردو کې چې دا د بھول دی دا د سوچ دی دا د خیال دی دغه شانتي مخکې چې کوم خلکو بادشاہان چې کوم تیر شوي دغه غوندې بادشاہان هغه نن په قبرونو کې دي یا د هغو نام و نشان نشته نو ډاکټر یاسمین راشد سره چې کوم نور لیډرشپ ته دا سزاګانې سناو شوي دي نو دا د دې هیڅ حیثیت نشته په دې چې دا هغه خلک دي چې دا د تشدد خلاف دي او دا تشدد کې هیڅ قسم ملوث خلک نه دي 9 مئی باندې چې کوم خلک ککړو یا کم خلکو دا کار کړی دی هغه دوی ته هم معلومه ده چې دا یو پلانینګ سره چا چې کړی دی هغه دا کړی دی خو دې حوالې سره اهم څه مهربانی کر کے اندر جانے کی بالکل مت کوشش کریں